بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، نن موږ سمنې ته راغلي یو. عمران خان اعلان کړی دی چې په ملک کې به موږ 22 صحتي مرکزونه جوړو. سمنه هم یو داسې ځای دی چې دا ډېر ښایسته ځای دی. سطح سمندر نه تقریبا 6,900 فوټه دا اوچت ځای دی. ښایسته سیمه دی. د جنوبي ضلعو د اورګزۍ ایجنسي یعنې ضلع اورګزۍ و او پورم ایجنسي، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، د دې علاوه کرک، کوهاټ، بنو، لکي مروت، پېښور او نورو سیمو نه دلته سیلګري راځي. اکثر ویکند باندې دلته دوی راځي، هغه خپلو ملګرو سره، خپل فیملي سره دلته دغه سیمې موسم انجوی کوي. ګلورینه سیمه ده، ښایسته سیمه ده، خو د توجه ضرورت دی. که دې سیمې ته حکومت توجه ورکړه نو یقینا چې د دې ښکلا به یو په دوه سیوه شي. او دین علاوه د سهولتونو چې کوم کمی دی هغه د دې خلکو کوم سیاح راځي، سیلګري راځي، هغوی دپاره یوه لویه مسله ده. په دې باندې کریم جانه زموږ ملګری د خیبر نیوز د منکولیک فضل کریم هم راغلی دی، سره د میډیا ټیم راغلی دی. دوی نه به تپوس کوو چې دوی په دغه علاقې د سمنې په اړه دوی څه وایي، دوی څه خیالات دي. آیا دوی د خپل افرټ د خیبر نیوز په شیشې باندې حکومت ته څه ښودل غواړي، څه دوی څه وینا دی، څه نظر دی. کریم دا راته ووایه چې دا سمنه یو ښایسته سیمه ده، یقینا دې کې شک نشته. په زرونو ټوریسټ دلته راځي. ته څه وایې، تا دلته څه وکړه، ته څه کمی دی، حکومت ته څه پیغام ورکوې، عوام ته څه پیغام ورکوې؟ عابد ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. یقینا بالکل نن موږ د سمنې چکر لپاره راغلي یو. په لاره چې راتلو نو چې د هغې کوم سړک مونږ ولیدو، روډ مو ولیدو، ډېر د بدحالۍ ښکار و، ځای په ځای مات ګوډ و. نو موږ ته دا معلومه شوه چې سمنې طرف ته زموږ چې کوم مشران دي د صوبې یا د ملک چې کوم مشران دي هغوی بالکل توجه نه دی ورکړی، ځکه چې هغه روډ نه موږ ته دا معلومه شوه. بیا چې بره موږ راوختلو نو دلته کې هم یقینا دوره یو ښکلې سیمه دی. اکثر زموږ د جنوبي اضلاع یا زموږ د قبیلې چې کومې سیمې دي دغه خلک چې کله د خوشحالۍ موقع شي، اختر شي، دغه شان یا نورې څه موقع راشي نو بیا هغوی اکثر کوشش کوي چې یا سوات ته ځي، کلام ته ځي، مري طرف ته ځي، هلته کې مدین شو، دغه علاقې چې کومې ښکلې دي دو ته ځي. نو دا هم دغه سیمو نه کمه نه دی. ښکلا لحاظ سره وګورو او که وګورو اوس هم وګوره، حالانکې د ګرمۍ موسم دی، هنګو کې دغه شان یا کوهاټ کې انتهایي 37 کې ګرمي چلیږي، خو دلته کې هم بیا ستا سړه به محسوس کېږي. یوه ښکلې سیمه دی خو د توجه نه پاتې دی. سیل سپاټې لپاره خلک دې ته زیات راځي. مخکې دلته به دهشتګردي وه، ترهګر به د هغې ویرې نه به خلک نه راتلو. چې کوم سیالګري وو هغوی به دا ویره وه چې یاره کله د لاړ شو نو د حالات خراب دي، موږ ته به څه مسله پکې جوړه شي. نو اوس خو حالات بالکل بازار امن راغلی دی، حالات بالکل برابر شوي دي. خو بس تا څنګه خبره وکړئ چې په 22 چې کومې سیمې دي دوی ته به عمران خان څه غور کوي. نو زه خو دا وایم چې په 22 سیمو کې یو د سمنې نوم واچوي. یقینا دا د هنګو دپاره، د ورغزو دپاره او بیا خاص کر ټول جنوبي اضلاع دپاره یوه ډېره ښکله سیمه دی، ډېره په اوچتې باندې دی او ډېر ښه موسم دی. کریم جانه یقینا ښایستو لکه خلک چې راځي یقینا ښایسته دی. په زرګونو خلک راځي، اخترو کې راځي، په 14 اګست کې راځي، ویکند باندې راځي. خو دې سره سره دا یو تاریخي پس منظر هم لري، یو تاریخ هم لري، یو تاریخي هم ځای هم دی. موږ نن 15 کاله مخکې حالات ستاسو خبره دغه کټ کومه، ستاسو سره زه وختي لاړم هلته کې چې کوم هغه مونږ یو مینار ولیدو. مینار باندې ته ډېره ښکلې خبره وکړه. زه خو دا وایم لکه تاریخ خو د سمنې ما دا تقریبا یو دویم دریم ځل وي چې زه به دې سمنې ته راغلی وم، خو نن ما ته معلومه شوه، ما وکتل دلته کې او بیا د کوم مینار شو هغې تاریخ ته ډېر ښه بیان کړو. زه وایم چې هغه تاریخ زموږ چې کوم کتونکي دي هغوی ته تاسو ووایئ. ګوره لکه 1891 دلته کې 3 کلي جوړې شوي دي. انګریز ګورنمنټ، برټش ګورنمنټ دلته چې کله هغوی دلته هغوی 1891 کې دلته 3 کلي جوړې شوي دي.
د سمنې کلا ده، د سنگر کلا ده، د ګلستان کلا ده. او دین علاوه په دغه علاقې کې جنگونه شوي دي. هندوان چې کوم هغه دلته پاتې شوي دي، سیکان پاتې شوي دي، برټش ګورنمنت چې کوم افسران دي هغه پاتې شوي دي. انګریزان سپیشل برټش ګورنمنت خلک په مونږ کتو نن لاس 15 کاله مخکې چې دا ملک ترهګري نه وه، هغه به ډېر ګڼ شمېر کې راتلو. اوس حالت ښه شوی دی، شکر دی، امن راغلی دی. بانګو یو پرامنه علاقه دی، داسې امن راغلی چې کیدای شي داسې امن د ملک په نورو سیمو کې هم نه وي. نو ته څه وایې چې دغه سیمه سپیشلی فارنر دپاره یو هسټري لري، ښایست هم لري، یو هسټري هم لري. عبد ګوره یقینا امن حوالې سره کومه خبره تا وکړه نو دا د دې ثبوت دی چې موږ نن دلته کې ناست یو، په سمنۍ کې ناست یو، حالانکې موږ سمنۍ نوم به نشو اخیستی یو وخت هسې وو، خو نن موږ پکې آزاد ناست یو. آزاد زموږ چې کوم پروګرام دی هغه پکې د ملګرو روان دی. نو دا د دې خبرې غمازي کوي چې دلته امن به حال دی، خلک راځي. ما دا هم اورېدلي دي چې دا په دغه وختونو کې کوهاټ نه، دغه شان کرک نه، بنو نه خلک راځي چکرو ته دلته راځي، او چې کوم قبایلي سیمې پرتې ده خاصې راځي. تاریخ حوالې سره تاسو خبرو که تاریخ یقینا د سمنې یو ځان ته خپل تاریخ دی. مونږ که د تاریخ پاڼه وګورو نو په هغې باندې سمنه یو ډېر لوی مقام لري. دلته کې انګریزان پاتې شوي دي، دلته کې د سیکانو چې کومه تا خبره وکړه چې کوم مینار مونږ پکې وښودلو هغه یو ډېر پخوانی مینار دی. سیکانو جنګ شوی او مسلمانانو سره چې بیا هغې په یاد کې هغه مینار جوړ کړی شوی دی. همدغه شان دلته کې د اورکزو چې کومه دخوا پوله دی، په اورکزۍ ورسره بالکل ټچ دی ورسره. نو د اورکزۍ چې غرونه ما وختي وکتلو، ما یو غر قدرمن کتونکو زه به تاسو دلته کې وایم چې یو دې نه پاسه چې کوم غرونه دي هغه انتهایی زیات هایټ باندې، یعنې ډېر په اوچته باندې دي. نو موږ چې سمنې در وختو د دې بلندي مو وکتله، اوچتوالی مو وکتلو، نو ما عبید نه تپوس وکړو چې موږ دومره اوچتې منې نو دا غرونه خو بالکل اسمان سره ملاو دي. ګوره لکه اهم خبره غرونو د اوچتوالي خبره راغله. سپین غر څه موږ ورته وایو چې سپین غر په افغانستان او پاکستان پولې باندې کوم غر دی چې هغه نه دا نهرونه راځي، افغانستان علاقه سې رپېږي پاکستان طرف ته. څه د کال 12 میاشتې هغه باندې واوره پراته وي. موږ ګورو که اسکردو دی، که د ګلګت یا د ناران کاغان غرونه دي، هلته هم واوره پراته وي. خو دلته موږ سره یو داسې غر شته دی چې هغه مطلب ته په هغه باندې هم کال 12 میاشتې واوره پراته وي. خلک راځي. زموږ یو ډېر خوږ ملګری راغلو فوجي زمونږ حمید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ جي، په خیر راغلی. برکاتو. څنګه یې؟ الحمدلله. تاسو ښه یې؟ پیدل راغلی که په موټرسایکل باندې؟ په موټرسایکل باندې راغلی. زموږ پروګرام روان دی، زموږ چې کوم د سوشل میډیا ملګري دي زه وایم چې عبید تاسو شروع کړی، تاسو فوجي سره خبرې وکړئ. فوجي لکه دی په ډېرو سیمو کې وخت تېر کړی دی، کم از کم 18-20 سال دی په فوج کې نوکري کړې ده په مختلفو علاقو، په شمالي وزیرستان او په جنوبي وزیرستان کې د ملک دشمنانو خلاف معرکې کړې دي. مطلب نن چې موږ دلته کې کوم د خوشحالۍ امن سره ناست دا د قرباني ده. خو دا یو خبره زه کوم چې ګوره خراش پې نه دی راغلی. یعنې ځان یې بچ کړی، دا لویه خبره ده که نه چې زه خو تر اوسه پورې نقصان ورته نه یم ملاو کړی. یعنې دا یو ټیکنیکل فوجي دغه چې هغه ځان بچ کړي او دښمن ته نقصان ورکړي. فوجي دا راته ووایه ته خو ډېر ګرځېدلی شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، باجوړ ایجنسي، اورکزي ایجنسي، ما ته پته ده موږ سره لوی شوی. تا وخت تېر کړی دی. سمنې ته نن راغلی، دې نه مخکې به هم راغلی. دا زموږ د تاسو سیمه ده. څنګه ګورې سمنې ته؟ سمنه څنګه علاقه ده؟ سمنه ډېره ښکلې خرغه علاقه ده او خالي حکومت ترجیح نه دی ورکړی. اگر نور علاقې څومره دي مري طرف یو نه تګي، د علاقو طرف څخه کوم حکومت ورته ترجیح ورکړه او دې علاقې ته ترجیح ورکړی نه دی په واجب سره کوم ورسته پاتې کوي. کله دې ته غوړ ترجیح ملو شي ان شاء الله څومره د دې علاقې نږدې کوټ دی علاقې سیمو د کرکو ولا د خل پټول چکر ته دی علاقې ته دي. استاد جی ته هم ډېر ګرځېدلی او ما ته پته چې ماشومانو نه د زړه چاو دی سبق ورته وایي. تاسو ته نن مکمل هم شوی په دې ویکینډ باندې تاسو راغلی. تاسو څه وایئ سمنې متعلق څه نظر دی ستاسو؟ څه نظر؟ یاره چې سمنه خو ډېره زبردسته ښکلې سیمه دی او یو تاریخي پس منظر لري دا که نه. نو دې کې زه کوم تاسو چار چاپېره کوم دا کیمرا تاو کړي دی نو دا ګرینري وګوره خو اوبه کې کمی دی او حکومت ورته بالکل هېڅ توجه نه کوي. روډونه یې بالکل ګاډې دي او موږ راتلو نو تقریبا ډېر زیات په مشکلاتو باندې موږ راغلو او بیا هم دې سمنې سره خلک دومره مینه کوي چې بیا ورسره راځي او
کاډو کې خدای ته نه ګوري خو صرف موسم انجوای کوي موسم د پر راځي او د خپل سیمه ګوري نو موږ خپل دی لوکل ګورنمنت نه او د پروینشل ګورنمنت نه خاص کار وفاقي ګورنمنت نه پر زور مطالبه کوو چې سمانه ته تاسو ترجیح ورکو او لغونه او سرمایه‌کاري خرچه ور باندې وکړو نو صدا کنيدا مری او یا غلیات نه ځان څه کم نه ده نو موږ دا مطالبه ګورنمنت نه سپیشلی د ون لغونه غور وکړي توجه ورکړي ډېر مننه د استاد نظر هم تاسو اوریدو د فوجي تجول نظر هم تاسو اوریدو زمونږ ملګری فضل کریم خپل تجزیه پیش کا یو بل زمونږ ملګری چې موږ ورته سید لاله وي صدیق نوم د دربند سیمې سره تعلق لري او دوست یار او ملګری موږ د پاره انګور هم راوړي دي ډېر مننه سید لاله غلطه وایي چې انګور د کوم ځای راځي انګور کوم بازار نه وروړي ورور هلته پراتو صفام مرڅو خورو ډېر مننه موږ تاسو شکریا ده ګران یو ربانه سی وچه خلون ناس تا دومره غټه قرباني ورکړه ستړی شو خبرې چینه نه وبره دا راته چې دا تار وړي که فوجي وړي ګوره غزنه ما وړو نور نه مطلب دلته نه تاسو ګوره صفامو ګذرته وبو صدا څنګه دا یو غټ احسان د دې سړي دا د سپید د دې غټ احسان اورخي جوړي غزنه خو دې په نه احسان یې راوړل انګور ډېر یختي د څه چل کړه وروړه دا چلو برو ونه چینه میټنډ وبره وړه هغه کې مو بو وګوره صفامو ګذر سمانه وبم دومره یختي د انګور وګوره د هیټن لکړی دار دی چې سمانه څنګه او ډېر ټنډه یې لګلې او ډېر خوند کوي انګور کې خو بل څشتانه اند سوي سمانه دي ته ورسو ګریا چې کوم دي کاني تګری ده کایو ده ته ډېر ګرځیدره سړی او ستردو ګلګت او څنګه په پورې تله چترال ته هم ورتله سمني پاړه سره هر ګورنمنت ته هیڅ ترجیح نه ورکوي ورو هغه مونږ ایم پی خوږ ایم پی خوږ مینه هغه سره غم نه کوي ورو بس ته خو په کار دي ګان څه وشي لکه څه کول پکار دی یو هغه ګوره فرست دې کې وګنيشته او دویم مرکې نه هوټل شته ګندګي روډ خدا سي دی کنه سټه منتخي دی شي په کار دي سره روډ جوړ شي وو سیستم ورته ټیک شي او یو هوټل ورګه واچول شي نو خلک به زیرا سي غریب خلکو به کار روان دي صحیح اوس دا پکې وای دا خبرو کا چې د قدرت خلانه خدا غسی مټکا ده د همونګورو بشکه چې دلته کې قدرت یو خلاګانی چې کوم دی طرف ته مت په نظر راځي دلته چې کوم خلک ژوند تیروي دا غوي د پاره چې کوم سہولتونه پکار دي بنیادی ضرورتونه چې کوم هغه کې هسپتال صورتحال تاسو ولیدو چې هسپتال بالکل کندراتو کې دغه شمیره کیږي ډاکټر یا نور سټاف چې کوم پنیش شمار دي سکولونو صورتحال شو تاسو سمانه باندې ډیر پاتې شي یو دلته کې سمانه هیستوري نه خبر یو زه دا وایم چې زموږ چې کوم کتون کې دي هغه ته صرف تاسو دا هم وایي چې په سمانه کې کوم خلک ژوند تیروي کوم مشکلات سره غوي مخه ده ورا بنیادی ذمہواری دا اهم پوینټ ته اوچت کو سم مکمل خلکو ته یو شمېر مشکلات دي لری پراته مختلف 450 کلی دي په دغه سیمه کې سکولونه شته سکولونه یقینا پاکستان هسپتال هم پاکستان ده موږ تاسو کو ډاکټران شته دي او ډاکټران هغه هم کله وی او کله نه دین علاوه سټاف چې کوم سرکاري هغه پرووایډ کړی دی خود خلکو د ډیوټي مسله ده چونکه دا د ورزي ضلع ورزي ایڈمنسټریټر هغه په ورکی کې راځي دا غیر دی هغه ته په کار دي چې پولیټیکل ایجنټ یا ډي سي او ورزي هغه په دې باندې نوټس واخلي اکشن دی واخلي دین علاوه یو کس یو خبره وکړه چې دا خلک دلته نه مایګریټ کیږي هنګو ته ځي کوړ ته ځي پیښور ته ځي بنیادی وجه دلته څه کومه دی هغه د خلکو سہولتونه نشته که سہولتونه دا روډ شي او دلته د خلکو د اوبو مسله واره شي د بجلی مسله واره شي دلته هوټلې جوړ شي نو یقینا چې بیا به مونږ ګورو چې د خلک دلته راځي دلته نه به یو دا به بزنس یو هب جوړ شي خلکو روزګار به دلته خلکو روزګار به سیوا شي د خلکو اکټیویټیز د ژوند اکټیویټیز موسم خله خلک خدي او دین علاوه امن هم ده کچېره د دې شي ته سپیشل توجه ورکړي شي مونږ
اوس څنګه عمران خان وزیر اعظم پاکستان هغه دا اعلان کړی دی چې موږ په ملک کې صحتي مرکزونه جوړو. صحتي مرکزونه 22 صحتي مرکزونه نو موږ د خیبر نیوز یعنی د سوشل میډیا په لارې باندې هغه ته دا پیغام ورکوو چې په جنوبي اضلاع کې سمانه یو ښایسته ځای دی، خوندور ځای دی. عاطف منسټر ټوریزم خیبر پښتونخوا هغه ته هم دا پیغام ورکوو چې یو ښایسته ځای دی خو دلته د سهولتونو کمی دی. که دلته ژرته سهولتونه ورکړی شي نو یقینا چې څوک په ملک ته نه ځي، څوک په کلام ته نه ځي. زموږ د جنوبي اضلاع چې کوم خلک دي دا به دې خوا ته ورځي. کومې 2 ارب ټری پلانټیشن پروګرام دی هغه کې دا برخه ورکړي. مطلب تاسو وایئ چې کوم علم اقبال عمران خان کوم پرایم منسټر پاکستان کوم دا 2 ارب ټری پلانټیشن پروګرام 10 ارب ها هغه کې خاص کر سمونه باندې خپ پلانټیشن وشي نو ان شاء الله دا باندې گرینری نور اضافه وشي او تل غوبو پروګرام جوړ کړی شي ان شاء الله د سمونه ډېر ښه منظر پیش کوي. کریم دا یو هم پوینټ چې نو استاد جی ګوره استادان نظر ډېر تیز دي. 10 ارب د بوټیو د لګولو منصوبه شته. عمران خان یو ښه منصوبه ده، د فیوچر منصوبې دي، مستقل منصوبه ده او لکه څنګه سیاحت ته فروغ ورکول او وده ورکول دا یو اهمه. دې سره به د ملک هم پروموټ شي، د ملک دنیا کې به دا یو نوم پیدا کی. فورنر به راځي هغوی به د دې ملک وزټ کی پکنیک پوینټونو نو د سره د عمل پروموشن هم کیږي، انویسټمنټ په هم راځي، د خلکو روزګار به هم سیوا کیږي او ریفریشمنت به هم کیږي. نو کچېره دغه سیمو ته توجه ورکړي اورال د پاکستان څخه کوم سیمې دي 10 ارب کې دلته یقینا بوټو شته دي، بلا بوټي دي، خو بیا هم کم زینو چې پاتې دي هلته دغه بوټي ولګول شي، ونې ولګول شي، یو موسم ښایسته شي، هغه د انوایرمنټل چې کوم دغه دی هغه به هم برابر شي او دین علاوه ښکلا به هم سیوا شي او د بنیادونو دین علاوه مونږ که تاسو وګورو چې دې سره په لاندې چې کومه سیمه ده هغه یو تاریخي حیثیت ده. کم کلي دي، که کلي کلی دی، که بړه بسخیر کلی دی، که توغ دام یو حیثیت لري، یو تاریخ لري. نو دا ټول ریلیټډ دی او بل سره چې کله دا د پروموشن کیږي سیاحت راځي د هغوی مطلب د دلته ټوریسټ ګایډ مرکزونه جوړ شي نو دا خلک به اویر شي، د هغو خپل هسټري نه به اویر شي او د سمنې د هسټري نه به اویر شي. نو توجه ورکول بنیادي چې کوم خبرې باندې موږ فوکس ورکو، زور کو کریم جانه نو پکار ده پاملرنه او توجه ورکول، پاملرنه پکار نه او فوجي نه یو ټپل فوجي وزن جو ټپو کې زموږ چې کوم سفرونه دا وخت تاسو ګوري په هغه کوم سفرې کې ناسي او د سمانه په خولي موسم کې فوجي تاسو ګوري هغه سلام ورکوي سره ټپو ورته جی موږ سره مارکیټ کې میوزیک پارټي څخه غونډه ډېر نږدې دی او ډېر غټ درخصونه یې راته راکو هو تمام نه دی کړی او تاسو د دې سوال را باندې واچول او دا چې خوراکونه انداسې د خوراکونه روان دي او ورځې نشته مونږ کمزوري کړي دي. مطلب ټپې ته د موډ نه دی، موډ نه دی. شعر به دې ځای هغه وایي شعر ولا شعرونه انداسې نه زده ولې په دي ټول عمر فوجي ادارې کې تېر تاسو زده کړي ما خالي دا زده کړي تر اگر څه کوم دی د دیو منډه وان ما ته ډېر خزه دي او ګولې چلوانه ته ډېر خزه دي خلک دړولې دي منډې دی او ډېر منډې والی ډېر په زړه ستړی کړی او بس اوس مکلګم تاسو آرام ته پرېږدم زه تاسو ډېر مشکور وم در باندې نه کوم ته چاته ډزې وکړه ښه دا یو قیمتي خبره ده. فوجي دی وخت یې تېر کړی دی انګور یختي او غړې ده خرابه تاسو په سر گزاره شم قدرمن کتونکو زموږ پروګرام د سمنې روان دی خوراک سیزونه راولو خوراک ولګو کو بیا تاسو سره واپس راځو